اگست هم مناوما، زه به پاکستان زنده‌باد نارې هم لګوم او زه به د ظالم ګریوان ته لاس ورچوم او خپل حق به ترې هم په اخره کې اخلم انشاءالله العزیز. جدوجهد دی، کوشش دی، سټرګل دی، روان بی. علماو قربانۍ ورکړي دي، پښتنو قربانۍ ورکړي دي، نن الحمدلله وطن جوړ دی. ها منم چې څه بعضې مشران او واکمنان به زمونږه ابه ټیک نه وي، زه به د هغې خلاف سټرګل کوم، کور کې دننه به کوم او کوشش به کوم چې پاکستان ته یو صالح قیادت ورکړم. زه دا نه وایم چې جمعیت علما د فرشتو پارټي ده، خو دا ضرور وایم چې د پاکستان په ټولو پاټو کې وګورئ د ټولو نه زیات د قرآن نه ډکې سینې به په جمعیت علما اسلام کې. دا وایم او دا زما په دې خبره نن ماخوستن سوچ وکئ. زه دا نه وایم چې جمعیت علما د فرشتو پارټي ده، خو دا ضرور وایم چې د قرآن د تلاوت نه لمدې ژبې په پی ټي آی کې به دومره نه وي څومره چې جمعیت علما کې دي. ولې؟ ځکه په جمعیت علما اسلام کې 30 لکه د قرآن حافظان دي، ځکه په جمعیت علما اسلام کې 14 لکه د دین عالمان دي، لکه 14 زره نه 14 لاک علما کرام دي. بس ما ته پکې دا ښه ښکارېدله د نورو پاټو په نسبت، بس زه په دې کې یم. دا نه چې فرشتې دي پکې. 14,500 کاله مخکې د صحابه او جماعتو، مونږ صحابه نه یو، مونږ ستاسو بچي یو، مونږ ستاسو وروڼه یو. مونږ د دې فتنو په زمانه کې د الله تعالی د دین د خورولو محنت کوو، مدرسې چلو، تبلیغ کوو، د اسلام آواز اوچتو، د خپل وس او د بساط مطابق. خلق وی مولانا صاحب څه وکړل په دې 80 کاله کې؟ مولانا صاحب له تا په پاکستان کې کله اکثریت ورکړی دی؟ 2/3 پرېږده، ساده اکثریت 172 MNA په پاکستان کې مولانا له ورکه، وروستو ترېنه ګیله کوه. نو چې ته چاله په لاس کې لور ورکې او ورته وایې چې لاړ شه په دې باندې دا نختر کټ کا، په لور باندې نختر نه کټ کېږي، په لور باندې خلق واخه ریبي. نختر چې کټ کې غټ تبر راله په اوږه باندې کېږدوه او بیا ګوره زما د ګزار او د نورو خلقو د ګزار ترمنځ فرق بیا کوه. په 6 منبرانو به زه تاله څه وکړم په پاکستان کې چې دا شته مې کم وکړل، په دې شکر وباسه. د نن نه هفته مخکې دا قومي اسمبلي چې لا ختمه شوې نه وه، قانون منظور شو چې په پاکستان کې به د صحابه کرامو د اهل بیت و اطهارو متعلق څوک کنزل ویل نه کوي. دلته یو طبقه داسې شته دی چې ابوبکر صدیق صاحب ته کنزل کوي، دلته یو طبقه شته دی چې حضرت عمر صاحب ته کنزل کوي. د محرم په جلوسونو کې العیاذ بالله د حضرت عمر صاحب او د حضرت عثمان صاحب او د ابوبکر صدیق صاحب خلاف چغې وي. زه تاسو نه تپوس کوم وروڼو، دلته ووایو په کور کې، په چوک کې، په منبر، په محراب چې ابوبکر صدیق صاحب زنده باد، خو قانون نه موجود، نو دا دومره حیثیت نه لري. یو عالم چې هلته په اسمبلۍ کې قانون سازي وکړله چې د ابوبکر صدیق صاحب خلاف به څوک لبکشایي نه کوي، دا یې ټول 24 کروڑ اهلیان پاکستان وتړل. دا بنیادي څیز دی. ما نن سار د مسلم شریف په درس کې طلباو ته وی خبره خلاصوم، اذان شروع شو، ما ورته وی ما دقې علماو دا یو دستخط یو طرف ته او زمونږ د ټولو عمر دا دیني خدمات بل طرف ته، ځکه دوی قانون جوړ کو. انشاءالله العزیز دا علما به زمونږ دیني خدمت هم کوي او زمونږ دنیاوي به هم کوي. تیر چونکې زما د اپوزیشن ممبري وه، په ما باندې د خپلو دوستانو ډېرې قرضې پاتې دي او ما ته پته ده، ما ته د هغې احساس دی، خو زما بې وسي وه. انشاءالله العزیز هغه قرضې به خلاصو که خیري، انشاءالله را سره ووایي، انشاءالله را سره ووایي. او د 2